بسم الله الرحمن الرحيم. زمون د استادانو طریقه بداوا شیخ الهند سے بروزانہ دا طریقه دا شیخ الهند او فقیدا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چې روزانه به د سبق په ابتدا کې راځو کوي موږ روزانه نه کوي نو بس نن به پکې په کومه په ورځ ویلې ته ونن به پکې په او دې مې کې باندې هغه دا سره خطبه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حديث دوار راغلي من يضلل راغلي او من يضلل هو راغلي عايز من تكلك الحدث ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا رب الدول اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ومن أصدق من الله حديث وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نذا أحسن ويلش أحسن ويلش فلفظ ذا أصدق باندې حذف کې هغه منصوب ده منصوب ده او کوم محلي حذف کې محل هغه مرفوع ده دا مرفوع دي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي والأحسن فلفظ معتز أو أحسنوه نفكر محل يتذكر وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيرتنا بهترين سيرة بالجنة وخير الأمور فبعض أصدق حذف كيف فلفظ أو خير الأمور محل يتذكر خير الأمور وشر الأمور محدثات شر إن أصدق الحديث كتاب الله يا خير الحديث ورق لك وشر الأمور محدثاتها محدثات بدعات ضد السنة وكل محدثة بدعة كل محدثة بدعة فلفظ اسم ده إن من عدد أو كل بدعة ومحل بعد بدعة كذا ذكر في مقابل السنة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من دعوة أغير فتيسري وبالسند المتصل مني فأغير سند متصل لزمان شاتا إمام بخاري ذات بدر وبالسند المتصل مني هذا تويكا عمر بن تبردت ورنيو عمر بن تبردت نفس ده إمام ترمذي ذان ده سند ده إمام بخاري جداره أو ذكر قوم إن شاء الله غلط ذكر قوم عمر بن تبردت نفس إمام ترمذي پوری جدا سند ده او د عمر بن تبردت نه د امام بخاری پوری جدا کړ څنګه بشي او په سند المتصل مني الى الامام البخاري امام البخاري لا او په لغوه ذات روايه او په سند المتصل مني الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله يلا محمد بن اسماعيل غير منصرف محمد بن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن فردة اليوسفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى وعرضه ونفعنا بعلومه آمين بوائي قال باب كيف كان درس الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدغت سند متصلة در إمام بخاري بوري نقال إمام بخاري بوري زمان سند متصل في إمام بخاري بوري وقال إمام بخاري سوي في باب كيف كان درس الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا به بیا ضمیر راځي دي چې هغه سره متصله ده په بورډ باندې کا زما زیات تر سبق په بورډ لیکلي ها چې کوم مغلقي دلته په دې تخته لیکم چې تاسو یې پېښه نو به هی کلام سبق ته اشاره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمعنا وعلقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لغون دي دا قواعد اصوليه را مخکې کا د امام بخاري حالات مختصرا وایي مختصرا
سبب ان شاء الله په کتاب کې موږ شروع ان شاء الله خیر وخت له باندې او دغه یو منډه ورکومنده لكم يقول يقولوا فعلها إذا من ذلك اسمه ونسبه بذاك شبيت سفر بذاك اسمه ونسبه هو شيخ الإسلام أو ذكر ولا نقول شيخ الإسلام وذكر ولا تدري نامن يذكر ولا قام مريض الجهان نامن يذكر ولا يذكر أو الجهان بوقت حب النقي نقدر شيخ الإسلام ننتبه على قبل قوتك إلى أن نرى الذي أمر ملك شيخ هو شيخ الإسلام الحافظ الحجة الحافظ أو الحجة معنى اليوسف أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم غير منصرف إبراهيم بن المغيرة غير منصرف فإنه بلا جميع الباب بالله والإضافة ينجر بالكسر مغيرة بن بردين بدل يوفي خجنا ذات إسماعيل كده ذات دير بمستقيم صاحب بمحدثه ذات لا إمام بخاري بمحدثه أو مستقيم أو ديتوي الله أكبر كلا وفات كده إمام بخاري دوي محمد بيتا بيبچه ویډیر د اسمان په لټه کوي او زما په دې مال کې یو درهم مشتبه هم نشته حرام مزګه حرام مشتبه پکې نشته کومه مال په لټه کوي خو دې مال کې حرام مزګه یو درهم مشتبه نشته او بچي دا مال د احادیث رسول الله تعالی کوشش وکړي په دې مال د نبی الله حدیث حاصل کړي البرتسبه وحيد بين سرا او سكون دري سرا او دال مهمله لمهمله کې نقطه کې دال مهمله او زال ته معجم وای تکي دال مهمله مكسوره برتسبه كلمه الفارسيه دا فارسی معلومه کې څنګه معلومه کې دې فارسیو نه څه تعریف نه دي کې څنګه معلومه فارسی معنی ذره زميلا وهو مجوسي تبدل مجوسي او مجوسيت باندې مړل مجوسي مړ او دا بردندر وچ مغیره ده اسلم د اسلام ورو بلا د یمانی جورفي د بخارا والیو د بخارا دا بلا د اسلام ورو نو باندې سیوا البخاري الیه ولا الاسلام ځان پیدا یو تویل کیږي ولای اسلام یو توي ولای عتاقت یو توي ولای موالا په دې ځان پیدا چې مهاجر وکړه هجرت وکړه د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مهاجر او انصاری دی ورونه څنګه ورونه کړ دا ورونه کړ چې وی د یو بل میراث وره او ستا مهاجر چې د انصاری نه کوم میراث وړي دته ولای موالا هر څه وطن وي ته د ویلي کی ولای موالا دا منسوب شوی دی بل ته ولای عتاقت وي لکه دا زما مریض ما دی ځات کدی ما آزاد کا دا کوي نو که زما عصبه نسبی نو زما عصبه نسبی نو بیا به زما مال چاله دی او اهل رد منو ذوی الفروض کې اهل رد من نشتا زما مال بچا دی معتق لبدي دلب زما مال دتا دیتا عصبه سببي وای معتق لبدي دیتا ولا دیتا ولا هغه ته ولا وی دیتا هغه ته ولای موانات وای موانات او دیتا ولای عتاقت هغه منسوب دی او دریم نمبر ولاء الاسلام دا لکه یو کافر زما په لاس بیا کو په دې پر مسلمان معنی میراث نه جوړي عندنا او بني زباز علماء چې زما استثم وارث پاتې نشي نو بیا زما مال دا کوي نو زمون په دې نه نو څو قسم ولا شو کبته ولای موالات ورولي جوړ کیو
مخکې به میراث دی اوس به نه وړي ولای عتاقت چې څوک چا آزاد کړ او ولای اسلام خو درېیمه خبره وه دا ولا درې واړه قسمه د خپل مولا ته نسبت کولی شي لکه دا مهاجر دی او د ده په مدینه منوره کې د یو انصاري سره لاس ورکړ چې ده زما ورور دی میراث به نه شي وړی لیکن نسبت ته نسب ورته کولی شي دا مهاجر ځان ته ویلی شي چې فلان کې قریشي خزرجي قریشي خزرجي ته به سوال وکړې چې قریش خو مکې والا دی او خزرج خو مدینې والا دي دا ځان ته دا قریشي پولیسي کې دي اهل مدینه والا خزرجي ولې وایي دا خزرجي به ځان ته په درې وجو وایي په څو وجو یا به ولای موالات یا به ولای عتاقتي هغه به ذکر کړي او یا به ولاو الاسلامي ممکن الذي قریشي دا په لاس ایمان راوړي نو ولای موالات کې دا سړی هغه خپل دوست ته دا قوم ته نسبت کوي ولای عتاقت کې دا مریه دا معتق قوم ته نسبت کوي شي او ولاو الاسلام کې دا سړی چې چا په لاس اسلام راوړي دا قوم ته نسبت کوي وایي نو دا چا په لاس اسلام راوړو مغیره شبه د یمانی یورپی په لاس د یمانی هغه واجب د بخارا نو امام بخاری هغه ته نسبت ولا اسلام کیږي ځان ته یمانی وایي یمانی او ځان ته یورپی وایي امیر المؤمنین فی الحدیث ابي عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم الرازی الیمانی اتنا دوای یمن ته منسوب دی یمن ته منسوب وي هغه ته یمنی یون بیا یمانی یون ولی وای تبا د نیکه پلاره د چا پلاس ایمان راوړي دی د یمانی جوړپی نو ولا الاسلام د وجه یمان ته نسبت دي او هغه جوړپی دي د جوړپی یو نه مليږي مخکې دا میلاد د ولد امام البخاري فصل صلاه الجمعه د لسم تیر شوی د شوال نه په کال یو سل سلور نبی په بخارا کې په خلافت د چاو د امین محمد ابو عبد الله د خلفاء العباسي د ابو حکومت او ذهبت عينه في سباه وما شو مجستر کې لا السرګي نو فقط امه بقان شديدا مور ډېر جوړ وقت حالت او الله تعالی وکړه او لذلك فذلك چې الله لما د بستر هلال ورونو داروکا فرأت دي فخوف کې سيد ابراهيم عليه السلام وبشرها اغول زير ورک قبول الدعاء الله فلما استيقظت امور بيدار شو رأت ابنها بصيرا او بلا وره بينا زي وکړه سره یو ناشنا کې درته نبی عليه السلام مبارک وي انا دعاء جدي ابراهيم زه د خپل نیکه د ابراهیم دعایم او بشارت د چایم د عیسی علیه السلام او دعا د ابراهیم او د نبی هم د احادیث الوی خدمت امام بخاری کړی دی نو دې هم دعا او بشارت د ابراهیم د ابراهیم علیه السلام او دومره نظر تیر شوی دی چې دا تاریخ کبیر د دې وخت کتاب دی هغه د شپې د کومه نه تللی تاریخ کبیر د شپې د سپومې رڼا ته لیکل دي مسکره اشتغاله بالعلم لما بلغ من عمره 10 سنين الا تطورت حفظ ياسين ذا سليم مبارك او ده وكيع ابن الجراح هغه کتابونه ټول ازبر یاد وعرف كلام اصحابه بهذا او د امام ابو حنیفه شاګردانو کلام بیا پیژندل ثم رحل بسفره الى كده شام مصر جزيره العرب تسود وكرتا بصری ته ضرور کرته تللی دی واقامت الحجاز مکه مدینه د هغه د نومات حجاز شپږ کاله تیر کړی دی کوفه ته بغداد ته تللی دی قال البخاري كتبت عن اكثر من 1000 رجال د زرو استادانو نه مې د زیاتو احادیث دي یو ځل او ظاهره خبره ده چې دا زر ټول په تورنځو کې نو او دا ټول زر پر کاته ده او نه دا ټول زر په کوم ځای کې تهران کې دا تابع یو په شام کې یو په مصر کې یو په خراسان ګرځیدل زرو کسانو نه چې دې حدیث نقل کړي نو زر په یو کلی کې نه او بیا په کلو کې پیاده په باندو کې یو کس پتی ګرځیدل الله اکبر ولما بلغا یول سو قالو ته عمر رسید نو بعد مشایخ تک داخلي په بخارا کې هغه تکي
دا غنه په سند کې غلطي وشوه دې یولس قالو عمر کې دستناسته ودا دا غنه غلطي پر داخلينا اته دې سره هغه سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم فورا ازوي سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم الامام بخاري ماشوم د یولس قالو چنه اور تسوي وی هو الزبير بن عدي بسبب دا ابو الزبير نه دا زبير بن عدي دی خطا شي دا ابو الزبير لا يروي عن ابراهيم نو شیخ غصه شو ته چپ چنه ما ته خطا وی صاحب غلط دی وی شیخ لال کوړه چې کوړه لال خپل صحیفه او کته واپس وروته وی فکس دی زه خطا شوی فاصلح الشيخ كتابه من حفظ البخاري ورجع الى فالقول البخاري ده رجوع وخرج الى المور ورور احمد الى رون محجرا مرور وقشو او د مکه مکرمه کې پتہ لګا علم کې اقامت بس ما بخیل تا کافی دي ختم شته قال له بخير ان شاء الله ولذيذ بخاري ما بخاري د حالات مختصر او کتاب شروع ها ان شاء الله دا غره کې ستاره به مونږ خیر ان شاء الله په ترمذی کې دا کم سند دی هغه 2 منټو کې ویل کېږي هغه به وایو ان شاء الله کتاب صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسب باپ کی طرف جاتی ہے بالکل نسب تطلار نہ ثابتی آقا سوسم کی بڑے بیٹی نہیں تھی آج کل لوگ فلان سید ہے اغم نسبت پیغمبر تنے دی آغا سید اغا حضرت حسن ترے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نسبت نبی علیہ السلام تنے دی سید اغا حضرت حسن اور حسین ترے کور کی بیماری دا اللہ دے شفا ہو کتابونه نشتا طالبان کو کتابونه حواله دي نو سبي نو مدرسه کې کتابونه خوشتا کنه ورته ولې اته شي پسو کنه پدریو کسان دا څه ده مونږ په سلوړو باندې ورته دا دریو باندې قانون د مدرسې داري چې دا په تاسو 300 طالبان یې نو ټول ته کتابونه نه رسي نو په دوه تاسو یا په دریو تاسو یو جوړه کتاب ده او دې کې تاسو تاوان نشتا تاوان ځکه نشتا چې څوک بخاری پوری په جمعه کې څوک ترمذی پوری څوک ابو داوود پوری په یو وخت ټول یو کتاب نه پوری کړي نو څوک او تکرار څه کوي په یو کتاب کې پوری شي او ځکه چې کېنه نو په چا طرف خپل کتاب یې ډیره خبره نه یو کتا یو کتاب ته دوه دریم کې نه دي की बता के जार वाले भी हो गए किताब हां मां जाकर किताबों में वही अब का लेरो तालिबान में मुझे राजी लगा क्या तने वही क्या किताबों ना रावण यो यो से ताज़ा ले यो बता यो दिन से दिन को इंशाल्लाह क्या तभी मुझे इंशाल्लाह